بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ خبره کوو په پیرالل کمبینیشن اف کیپیسټرز باندې. صحیح ده. پرون موږ کیپیسټرز چې دی هغه کمباین کړو په سیریز کې، او نن به موږ کیپیسټرز چې دی دا کمباین کوو په څه کې لکه په پیرالل کې. خو مینه د دې نه چې موږ په پیرالل کمبینیشن اف کیپیسټرز باندې خبره وکړو، نو زه به تاسو ته مینه یو اگزامپل درکم. لکه مثال په تور باندې تاسو یو سرکټ تیاروئ او ستاسو سره 2 یا 3 کیپیسټرې دي. فار ایگزامپل ستاسو سره 3 کیپیسټرې دي. د یو کیپیسیټنس چې دی هغه زموږ سره 3 مایکروفیراډ دی، او د بل کیپیسټر چې کوم کیپیسیټنس دی هغه زموږ سره 6 مایکروفیراډ دی، او د بل کیپیسټر چې کوم کیپیسیټنس دی هغه زموږ سره 8 مایکروفیراډ دی. او لیټ سپوز تاسو یو سرکټ تیاروئ او په دغه سرکټ کې تاسو له داسې یو کیپیسټر پکار دی د کم کیپیسیټنس چې زموږ سره د 8 مایکروفیراډ نه سیوای، یعنی په دې سرکټ کې داسې کیپیسټر تاسو سره ریکوایرډ دی. نو په دغه ټایم کې چونکې زموږ سره خو دغه 3 کیپیسټرې دي، نو موږ به داسې کار کوو د 3 واړه کیپیسټرې چې دي دا به موږ کمباین، یا په دې 3 واړو کیپیسټرې کې به موږ 2 کیپیسټرې راوالو او هغه 2 کیپیسټرې چې دی هغه به موږ کمباین کړو. نو چې کله دا موږ کمباین کړو نو د دې نه چې کوم هغه ریزلټنټ راشي، نو دا هغه ریزلټنټ هغه ویلیو چې دا هغه به زموږ سره د 8 مایکروفیراډ نه سیوا راشي. او موږ غوښتل هم دا چې داسې یو کیپیسټر چې د هغه کیپیسیټنس د 8 مایکروفیراډ نه سیوای. نو بیا په دې ټایم کې به موږ یو کمبینیشن کوو. نو چې کم کمبینیشن منګه کوو نو هغه کمبینیشن ته منګه سوای ولکه پیرالل کمبینیشن اپا کیپیسیټرز. لکه مثال په تور باندې دلته کې ما یو کیپیسټر واغستو او دې کیپیسټر لمور کو کیپیسټر نمبر 1 C1، دا مې دویم کیپیسټر واغستو دې ته ما وی C2، او دا مې دریم کیپیسټر واغستو دې ته مې سو وی C3، او په دې کې مې هغه بیټری واغسته. دا د بیټری پازیټیو ټرمینل شو، دا د بیټری څه شو الکا نیگیټیو ټرمینل شو. نو دا کیپیسټر چې دی دا هم ډایریکټلی اٹیچ دی د دې سره د بیټری سره. سوچو تا کوئی خلک د اولنی کیپیسټر ته تاسو وګورئ د دې چې کوم لیفټ پلیټ دی دا هم ډایریکټلی اٹیچ دی د بیټری سره، او چې کوم زموږ سره رائټ پلیټ دی دا هم زموږ سره د بیټری سره اٹیچ دی. دغه شان د دې کیپیسټر هم ډایریکټلی دا اٹیچ دی، او دا پلیټ یې سره هم ډایریکټلی د بیټری سره اٹیچ دی. د دې کیپیسټر هم د دې دا کمپلیټ چې ډایریکټلی اٹیچ دی د بیټری سره، او دا کمپلیټ چې دا هم ډایریکټلی د بیټری سره اٹیچ دی. نو دلته کې د دې بیټری چې زموږ سره کم پوتنشل ډیفرنس دی هغه ته ما سو ویل کا هغه ته ما وی. نو کپرس که تاسو څوک تاسو وکړي چې زموږ سره پیرالل کمبینیشن اف کیپیسټر څه ته ویل کی، نو هغه کمبینیشن په کم کې چې زموږ سره د کیپیسټرو یو سایډ پلیټس چې دي هغه ډایریکټلی اٹیچ د پازیټیو ټرمینل اف د بیټری سره، یعنی یو سایډ ته چې کمپلیټس راځي هغه د بیټری د پازیټیو ټرمینل سره اٹیچ شي، او د بل سایډ ته چې زموږ سره کمپلیټس دي د کیپیسټرو هغه ډایریکټلی کنیکټډ دي د چا سره لکه د نیگیټیو ټرمینل اف د بیټری سره. نو دغه قسمه کمبینیشن ته بیا موږ څه وایو پیرالل کمبینیشن اف کیپیسیټرز. خو کا تاسو یا چې کنه نو پرون ما تاسو ته یو خبره کړو، تاسو ته ما ویلو چې د کم کیپیسټر دا دوه پلیټس دي دا د بیټری سره ډایریکټلی کنیکټډ دي. نو بیا چې د بیټری زمون سره کم پوتنشل ډیفرنس دی نو هغه پوتنشل ډیفرنس په زمون سره سیمي د کیپیسټر د پوتنشل ډیفرنس سره. نو موږ 3 وړه کیپیسټر وکړه هغه کنیکټډ وي ډایریکټلی د دې بیټری سره. نو دلته کې چې څونه پوتنشل ډیفرنس دی هغه بدلی همي، او دلته کې چې څونه پوتنشل ډیفرنس دی هغه بدلی همي، او دلته کې چې څونه پوتنشل ډیفرنس دی هغه بدلی همي. یعنی په پیرالل کمبینیشن اف کیپیسټر کې دا یاد ساتئ چې زمون سره V1 چې دا به برابر دی V2، او V2 به دی V3 برابر دی، V3 به چا برابر دی لکه دا به V برابر دی. نو
وستاسو ګورئ دې مختلف چارجز راځي په دې کې مختلف چارجز سٹور کیږي دلته کوم چارجز مختلف سٹور کیږي دلته کوم چارجز زموږ سره مختلف سٹور کیږي نو دلته کې چې زموږ سره کوم چارجز سٹور کیږي هغه ته بس کې ونه وایم دلته کې چې کوم چارجز سٹور کیږي هغه ته بس سو وایم لکه کې او 2 او دلته کې چې زموږ سره کوم چارجز سٹور کیږي هغه ته بس کې او 3 وایم نو منګه پیرالل کمبینیشن اف کیپیسټر چې دغه د سیم ډیفاین کولای شو چې هغه کمبینیشن په کم کې چې زمون سره پوتنشل ډیفرنس چې دغه سیمي خو چون کې زمون سره چارجز چې دغه تقسیم شي لکه په دې کې زمون سره هغه ټوټل چارج دغه تقسیم شو کې 1 راغی کې 2 راغی کې 3 راغی نو چارج په کې زمون سره ډیوایډ شو خو پوتنشل ډیفرنس په کې کانسټنټ دی نو دغه قسمه کمبینیشن ته بیا موږ سوای ولکه پیرالل کمبینیشن اپا کیپیسیټرز دلته کې به زول کوم چې کچری تاسو ټوټل چارج معلوم وي نو دا به زموږ سره برابرۍ د Q1 جمع Q2 جمع Q3 نو موږ ته پته ده دله به زور کوم ایکویشن نمبر 1 دا به زموږ سره شي لکه ایکویشن 1 نو موږ ته پته ده وی نو دیټ مونږ ته څه پته ده مونږ ته دا پته ده چې کیو د چا برابر یا لکه کیو برابر د سی وی کیو د چا برابر د سی وی برابر ښه نو دې رسې دې کار کوم غوړې وته د دې رسې کې 1 معلومه کې 1 به برابر شي د سی 1 وی که کې 2 معلومه وي کې 2 به برابر شي د سی 2 وی او کې 3 به برابر شي د سی 3 وی خبره پوه شوي کنه خب نو دې لور کې ایکویشن نمبر 2 وس دې څه کار وکړي دا دویمه ایکویشن راوړی او په ولې کې پوټ کړي نو د دې کیو په ځای به زه ولیکم سی وي دا Q1 په ځای به څه ولیکم هلکه C1 وي C1 V1 هم لیکلی شئ خو هغه V1 ته بیا تاسو وی وایئ نو یو سټپ پکې ما لږ کم کو ښه دا Q2 په ځای به څه ولیکئ هلکه C2 وي او د Q3 په ځای به څه ولیکئ C3 وي ښه دا C1 وي دی دا C2 وي دی او دا زموږ سره څه دی لکه C3 وي دی نو درې واړو سره وي چې دی هغه موجود دی نو داسې کار وکړئ دا وي چې دی دا تې کامن والی دا C1 راغی په خپل ځای دا C2 په خپل ځای راغی او C3 په خپل ځای راغی او وي چې دی هغه تې موږ کامن ویستو نو دا وي او دا وي دا دواړه د یو بل سره کټ شو نو C زموږ سره برابر شو د C1 جمع C2 جمع C3 نو دا زموږ سره درې کیپیسټر دی وي و زموږ سره فار ایگزامپل nth نمبر اف کیپیسټرز دي نو د nth نمبر اف کیپیسټر د لپاره تاسو ریزلټنټ کیپیسیټنس اف کیپیسټر معلوموئ نو هغه برابري د C1 جمع C2 جمع C3 جمع د څو پورې به لاړ شئ د Cn پورې او دې نه به موږ ورکو فار ایگزامپل ایکویشن نمبر سټار نو د دې ایکویشن نمبر سټار دا موږ ته دا ظاهروي چې زموږ سره ریزلټنټ کیپیسیټنس اف کیپیسټر چې دی ریزلټنټ کیپیسیټنس اف کیپیسټر چې دی د دې ویلیو به سیوا راځي د انډیویجوال کیپیسیټنس اف کیپیسټر نه خو دا به یاد ساتئ چې کله موږ کمبینیشن پسې کې وګورو لکه په پیرالل کې لکه مثال په تور باندې موږ دلته کې یو دوه کیپیسټر واغسته او دا پیرالل موږ کمباین کړي دي نو دا اولنې کم کیپیسټر چې دی د دې کیپیسیټنس 10 مایکرو فیراډ دی او دا دویم کیپیسټر چې دی د دې کیپیسیټنس 2 مایکرو فیراډ دی نو موږ ته دې کار وکړئ تاسو ریزلټنټ کیپیسیټنس اف کیپیسټر معلوم کړئ نو په دې ټایم کې چې موږ ریزلټنټ کیپیسیټنس اف کیپیسټر معلومو نو C1 براواله دا به جمع کړئ د چا سره لکه د C2 سره نو C1 زموږ سره دی 10 مایکرو فیراډ دا جمع کړئ د 2 مایکرو فیراډ سره نو دینه به زموږ سره سره شي لکه 12 مایکرو فیراډ نو تاسو ته پته ولګي چې د ریزلټنټ کیپیسټنس اف کیپیسټر هغه ویلیو چې دا د انډیویجوال نسی واره فارمولا پر nth number of capacitors
او بس موږ داسې کار کوو که نه فارموله راوباسو چې ډېر شی کیپیسټر خو د هغې کیپیسیټنس سیم وي ښه نو اسانه فارموله زه تاسو ته لیکم جنرل فارموله AC ارجینې دا به زموږ سره برابر وي په دغه ټایم کې داسې کار به وکړئ د یو کیپیسټر کیپیسیټنس برابر خو د ټولو یو شان دی که نه نو داسې کار به وکړئ په N کې به وله ضرب ورکوئ په N کې به وله ضرب ورکوئ چې 15 وجو په 5 کې وله ضرب ورکوئ که 10 وجو په 10 کې وله ضرب ورکوئ نو فار ایگزامپل دا مثال په تور باندې دا یو کیپیسټر موږ دلته کې ولګوو دا 2 شو دا 3 شو دا 4 شو صحیح شو نو دا زموږ سره 10 مایکرو پیراډ دی او دا یو زموږ سره څونه دی لکه 10 مایکرو پیراډ او د دې کیپیسیټنس ولې 10 مایکرو پیراډ دا هم 10 مایکرو پیراډ دی او موږ دې کار کوو په دې کې ریزلټنټ کیپیسیټنس اف کیپیسټر معلومو نو که موږ سوچ وکړو د دې کیپیسیټنس د دې د ټولو هغه کیپیسیټنس چې دی هغه څه دی لکه هغه یو شانتي دی ښه نو په دغه ټایم کې چې کله تاسو ریزلټنټ کیپیسیټنس اف کیپیسټر معلوموئ نو دغه 10 مایکرو پیراډ له به ضرب ورکوئ په څه کې په N کې 1 2 3 4 څو کیپیسټر دي 4 نو 10 چې 4 سره ضرب وکړئ 40 پاتې راشي مایکرو پیراډ خبره پوه شوې لکه